هسې ملګرو نن به ډېر خلک تلي د جمعې مونځ بیا ادا کړی او په ملایانو پسې بیا ادا کړي او په هغه ملا پسې بیا دا نیت تړلی چې 2 رکعته د جمعې مونځ کوم په دې حاضر وخت پسې او په دې حاضر امام پسې. زه ډېر په افسوس سره دا خلکو ته وایم چې ډېره د افسوس خبره ده چې د مانځه نیت تاسو په دغه ملا پسې تړئ، دلته ستاسو اعتماد په دغه ملا باندې شته دی، خو د افسوس خبره دا ده چې په وډ کې په دغه ملا اعتماد نشته دی. نو ډېر د جړا مقام دی. یو خبره کومه بیګا چې کله د مخالفینو د ملا مخالفینو کله دا پولینګ سټیشن به ګټلو دا ریزلټ به چې راوتلو د ملا چې کوم مخالف به پاس شو، زما د په رب قسم چې هلته په 2-3 کیمپونو کې زموږ صدا وشو چې موږ سره به علما ناستو، درانه لوی علما چې دغه جومات امام به و د هغو د کلي د جنازې به یې کولې، هلته به هغه ظالمان رال او په دغه ملا پورې به یې چغه وواله، هغه ملا پورې به د هغه مخې ته به یې ګډېدل وکړه. رب د کعبې مې د قسمي چې داسې خلک مې مولیده چې نن یې ریلي وه او کوم ځای کې به چې مدرسه وه د هغه مدرسې مخې ته به چې کوم دی ګاډي ودرول او هلته به راکوز شول او ګانو له به سپیډ ورکو او په ګډېدې اوبه شو. زه دغه ملایانو ته زما یو سوچ دی، یو ګزارش دی چې تاسو سیاست پرېږدئ. سیاست دلته څوک د ملا نه مني او نه تسلیموي، خو یو شی اوسه بل هم پرېږدئ چې بس خپل کور کې خپل عبادت کوئ، اورې د خپلو بچو سره خپل عبادت کوئ، مه چاله نکاح تړئ، مه چاله جنازې له ځئ، مه د چا واده له ځئ. هسې نه چې دا خلک سبا له تاسو ته راپاڅي او په جنازه کې ستاسو ګورې بېعزتي وکړي، داسې وخت را روان دی. ښه قسم دی تاسو به له جنازه هم کوئ او تاسو به هلته به ستاسو بېعزتي ګورې وکړی شي. داسې خلک او د داسې نسل څخه ستاسو راغلې ده. بس د دې قام نه بس موږ څه ګیله وکړو یار چې د شیخ قاسم صاحب غونته کې هستي پیل کېږي او هلته یو ږیره خریلی پاس کېږي. د دې قام نه به زه څه ګیله وکړم چې د شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالرشید صاحب غونته کې په باجوړ کې هستي پیل کېږي او یو ږیره خریلی پاس کېږي. نو دلته اوس زمونږ د پښتنو د قمقلتوب غټې نښې دغه دي. ها پنجاب کې وګوره نواز شریف ولې نه پیل کېږي؟ ټول سیټونه نواز شریف ګټلي دي. په سند کې وګوره زرداري ګټلي دي. هغه خلک قام پرسته دي، هغه خلک خپل سړي نه بار روټ نه وباسي. خو چېرته چې زما د پښتنو پارټۍ دي که اسپندیار ولي پارټۍ د یو ټیکټ سیټ یې نه دی ګټلی، زموږ ملانو به 5-6 ګټې دي. شیرپاو دې داسې تلی دی، صحیح ده. زما پښتانه سراج الحق لالا دې داسې تلی دی. زما د پښتنو پارټۍ یې رابار کړي او پنجابیان دي بس چې څه یې راباندې کول اوس، ها چې څه یې راباندې کول هغه به راسه کوي. او کومې چې زما د اسمبلۍ ته زما د وطن نه بوتلي دي نو هغه ماشاءالله ټول داسې دي که نه چې دغه خلک یې به خپله ګواهان دي دا څوک چې وټ ورکوي چې دا نه د خبرې دي خو موږ هسې په ضد کې راغلي او نه دا ترې دي هسې ګډې بزې دي. نو بس موږ سره خو دومره الفاظ نشته، خو الله دې تعالی دې دا پښتانه هوښیار کړي. ملانو ته به زه دا ویم چې ملا ستا سیاست اوس څوک نه تسلیموي. اوس بس زه به تاسو ته څه ویم خو لکه مطلب اوس که تاسو د دغه خلکو په شان ځان کړی نه او د ځان نه یو قسم له کنجران نه جوړ کړي نو تاسو بیا وټ نشئ ګټلی. ها او په قلار کښېنئ، صحیح ده. دا ملاتوب ټول عمر مزم نه کوي، د دې خلکو سره ځان بدماش کوي. اورې د دې خلکو سره دیو په لهجه کې تاسو وګړېږئ دا بیا تاسو له څنګه وټ درکوي. خو تاسو ته هغو کنځلې کوي، تاسو نه 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 موږ به د دې بچو ته قرآن او حدیث ښایو، نه موږ به قرآن او حدیث ښایو. نو دغه ځای کې ستاسو غټه الټي ده. اخر دا چې دا خلک به په موږ ملایانو ګیرې ایستلي دي، پړګي ترې غورځولي دي، خو پته نه لګي چې نور به زموږ د علماو سره دا خلک څه کوي. بېګا چې دا کوم حالات او نن ما کوم حالات لیدلی نو ما ته د دې خلکو ارادې ښې نه ښکاري. او کوم چې د یهودو او قادیانیانو کوم میشن نو هغه ما ته پوره کېدو ول نه بلکې پوره شوی د هغه میشن.